لهذا لابد أن نؤكد هذه الليلة أنه يجب أن نؤكد على أنه لا رؤية للهلال، مستحيل رؤية الهلال مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء هذه الليلة، وغدا المتمم لشهر رمضان 30 يوما، وبعد غد بإذن الله الأربعاء هو أول أيام شهر شوال. وبالتالي أنا أتكلم ليس عن المملكة فقط، في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي من المغرب إلى باكستان لا يمكن رؤية الهلال هذه الليلة. تاسو ته پته چې د نن یو 15 شپاړس ورځې مخکې دا واقعه راغلې وه. دا د دانیال دانش د خدای سره تعلق لري. نو د خپل ملګري وژلی او بیا هم په داسې بېدردۍ سره وژلی و چې سر دریاب ته یې غورځولی او دی یې په سر دریاب کې دننه پروت و. تفتیش یې کولو ګرځېده پسې هغه نن را پیدا شو او ډېر غم خبر دی او ډېر د افسوس یو واقعه ده چې هلکه د خدای ظالم یو سړی دې مړ مړي باندې خو بیا دومره زیات دی د روژه رمضان. مونږ اکثره سوچ کوو چې زموږ پښتنو کې مکمل هغه انسانیت څه کوي چې هغه غیرت څه کوي چې انسانیت څه کوي چې هغه ستره کافر نه دی. هغه چې کوم ظلمونه کوي که نه مونږ د هغې نه هم بدتر شوي. اسرائیل ورسره ظلمونه لکه دا مردونه چې دي که نه ویمې چې نن سبا زموږ په معاشره کې داسې عام شوي دي. دا ولې مین د تعلیم وجه ده، د هرس وجه ده، د مال وجه ده. دا اوس خپل دوست په ترکړه څومره ښکلی ځواني په ترکړی. نن سبا نه مرګرتیا کولی شي، نه به چا اعتبار کولی شي، نه د چا سره کاروبار کولی شي. لکه یقین مو په چا کې موږ په یو بل باندې یقین نه کوو لکه څه به کوو. دا ته پتی ښایي چې څومره ښایسته ځوان پښتون بېدردۍ سره وژلی شوی دی. لکه هره مور د خپل بچي کامیابي غواړي او په دې حال کې بیا دی خپلې مور ته څوک وښایي که نه چې مطلب نیم لا شي نیم دی هسې هغه مطلب پېژندلو وي.